أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 9 او د سورت رکو نمبر 25 آیت نمبر 207 پدیشات دریو آیتونو کې د منافقانو او د ظالمانو خلکو ذکر وشو، یعنی هغه څوک چې په ژبه یوه خبره کوي او په زړه کې بل څه وي. اوس ورپسې په دې آیت کې الله جل شانه د خالص مؤمنانو ذکر کوي. هغه څوک یادېږي چې د چا څه په زړه وي هغې په ژبه وي، او چې څه په ژبه وي همغه په زړه کې، په خولې یو په زړه بل څه نه. د دې آیت په شان نزول کې مفسرینو حضراتو یو واقعه ذکر کړې ده. یو صحابي حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ، دا صحابي د روم نه راغلی دی او بیا مکه کې آباد شوی دی. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه او مدینې ته هجرت وکړو، نو د مکی مشرکانو به دا صحابه هجرت ته نه پرېښودل، قید کول به، وخل به، سزاګانې به ورکولې، تکلیفونه به رسول. نو صحابه پټ پټ تلل او هجرت یې کولو. حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یک یوازې تن تنها د مکی نه ووتلو، مکه کې خپل مال باغونه جیداد درس پاتې شو او پټ په پټه ووتلو، مدینې ته هجرت کولو. په لار کې د مکی د مشرکانو د سردارانو یو ډله دوی له مخې له راغله او حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یې ګیر کو چې ښه ته خو مکې ته تښتې، څنګه ځې؟ چا نه دی اجازت اخیستې چې هجرت کې؟ دیو خو به ځان ته څه ویل که نه. حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ تیراندازو، نښې ډېره برابر وه، په غشو ویشتو کې ډېر ماهر و. په هغه وخت کې غشي اوس ټوپک ته ماچا، نشانه ډېره ده ټول، او دا په غشو ویشتو کې مشهور و. د دوی نښه ویشتل او غشي ویشتل دا مشهور و په خلکو کې، چې د ده نه نښه نه خطا کېږي، او ډېر تیز صحابي و. نو د سره غشي و او د غشو بوجګې هغه په دې غاړه کې پملا راځوړنده وه. نو کافران ورپسې شو، دې ته مخکې شو. نو داسې د غره یو غونډی وه، غر غونتې کې و، هغې ته بره وختو. نو چې هلته بره وختو، نو دا کافران په اوښانو یا په اسونو باندې ناست دي او د غونډۍ نه لاندې ګیر چاپېره تیته شو چې ځې به په کومه. نو ده ورته د بره نه آواز ورکړو چې پلانکي او پلانکي او پلانکي، سردارانو ته یې نومونه واخیستل چې تاسو ته ښه پته ده او ما ښه پېژنئ چې زما نه نښه نه خطا کېږي، او دا بوجۍ مې وینئ دا د غشو ډکه ده. تاسو که ما پسې بر راخېږئ نو زه در باندې بر یم او تاسو لاندې یې. نو دا خبره خو اټله ده چې تاسو کې یو هم زما نه بچ کېدی نه شئ. که زما د رانیولو کوشش کوئ نو زه به تاسو تر هغې وخته پورې ولم تر څو چې ما سره دا غشي ختم شوي ني. دا خپل غشي به در باندې غوڼ ختمومه. پښتانه وایي دا جاجر به در باندې تش ومه، دا معنی وه. او چې کله مې غشي ختم شو که نه، نو توره ځوړنده وه، نو بیا ورته توره وټپوله، بیا به در سره په دې جنګېږم او تر هغې پورې به جنګېږم تر څو چې مې دا توره ټوټې ټوټې شوي دي او زما دا سر د دې تنې نه جدا شوي دي. او چې کله مې توره ماته شو او دا سر مې د تنې نه جدا شو، بیا چې څه کوئ نو کوئ، د هغې پورې تاسو ما له نږدې نشئ راتلی. دی بهادري او شجاعت و، او دې سره سره یې ورته یو لالچ هم ورکو. او که تاسو غواړئ چې تاسو له زه مال حال درکړمه، نو ستاسو هم جیب به هم ګرم شي او ما ته لار پرېږدئ زه مدینې ته ځمه. په مکه کې پلانکي ځای کې زما دونه باغونه دي او دونه مال دی او دونه مې جیداد دی او دومره دومره مال مې پروت دی. که مال غواړئ نو تاسو ته زه د خپل مال ځای ښیمه، کسان هم درته ښیم چې چا چا سره دی او کم کم ځای کې دی، هغه مال درته زه در بخمه. تاسو لاړ شئ، تاسو ته به مال میلو شي او ما ته لار پرېږدئ چې زه مدینې ته ځم. هغې چې سوچ وکړو چې هلکه دې دویمه خبره کې خو هم ګټه ده، په دې اوله کې هم تاوان دي، که ورخیجو خو سر پکې بیلو
ټیک ته چې مونږ په ډېر یو اخر به دا سړی رونیسو خو د دې څه پته لګي چې څوک پکې بچ کېږي او څوک پکې سر خوري او دې بله کې راته مال میلاویږي نو هغې ورته بس ټیک ته مال دې راته ښایه حضرت صہیب رومي ورته خپل مال وښودو چې دومره دومره مې مال دی او پلانکي سره دی یا پلانکي ځای کې دی هغوی هغه خبره ومنله روان شول صاحبه دوی ته لاره پرېښوده حضرت صہیب رومي د هغه ځای نه لاړو مدینې منورې ته ورسېدو هغه خپل مال یې د الله د رضا دپاره قربان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټوله واقعه ذکر کړه حضور پاک صلی الله علیه وسلم مسکی شو او درې پیری ارشاد فرمایل چې صہیبه دا تا چې کوم تجارت وکړو اغیستل خرڅول دی وکړل د الله لپاره د الله سره چې د راکمه معامله وکړه تا ګټه وکړه په تجارت کې تا ګټه وکړه وی حضور پاک درې پیری فرمایل او په دې درېمه پیره باندې आवाज اوچت شو چې ټولو صحابو ته دا आवाज ورسېدو چې تا ګټه وکړه په تجارت کې او بیا د دې نه پس دا آیت هم نازل شو د دوی د بشارت لپاره د دیو د دې تجارت د کامیابی لپاره او بعضی مفسرین حضرات د دین علاوه د نور صحابه واقعات هم د دې آیت په ضمن کې او په شان نزول کې ذکر کړی دي ومن الناس او بعضی د خلقنا من هغه څوک دي یشری چې دوی خرڅي نفسه خپل ځانونه ابتغاء مرضات الله د الله تعالی د رضا د تلاش کولو د حاصلولو دپاره په دې آیت کې الله جل شانه دا خبره نه ده دا کلام دومره په عجیبه ناشنا او خوندور انداز کې دا خبره شوې ده که نه زه تا ته لږ غوندې کې وضاحت کوم ستا به ورسره دا ایمان تازه شي خوند به در دا یشري لفظ نه دی یشري د دې لفظ په عربي ژبه کې دوه معنی دي یو معنی راځي یبیعو خرڅول بیا مطلب به دا شي بعضې خلک هغه دي چې هغوی خپل ځان او مال خرڅوي د الله د رضا د حاصل لپاره ځان هم خرڅوي سر هم ورکوي مال هم خرچ کوي مال هم بیلی خو د الله رضا حاصلوي نه د مال پروا ساتي نه د سر پروا ساتي خو بس په دې تکل کې دي چې څنګه به رانه الله رضا شي د یبیعو چې یشري چې د یبیعو په معنا کې شي دویم مطلب او معنا دا ده دا یشری لفظ د دې لفظ په عربی ژبه کې معنا راځي یشتری خرید نه اغشتل بعضی خلک هغه دي بیا به مطلب دا وي چې بعضی خلک هغه دي چې دوی خپل ځانونه اخلي د الله تعالی د رضا د حاصل لپاره څه مطلب ځان او مال او جان دا د الله د حکمونو تابع کی ځان واخلي د الله د حکمونو په بدل کې خو راجح قول دا دی قوي خبره دا ده چې دا یشری لفظ دلته د یبیعو د خرڅولو په معنا کې دی دا معنا زیاته مناسب او بهتر ده او د دې تایید د قرآن پاک د یو بل آیت نه معلومیږي یو بل ځای کې الله جل شانه ارشاد فرمایي ان الله اشترى بشک الله تعالی اغشت دی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم د دوی ځانونه واموالهم او د دوی مالونه بان لهم الجنه په بدل لدی کې چې الله به دوی ته جنت ورکړي اوس په دې آیت کې الله دا خبره په دې انداز کې کړې الله اغشتي دي مطلب دا چې مؤمن خرڅ کړي دی او الله اغشتي دي نو د آیت معنا او مطلب او تفسیر داسې جوړیږي که نه ما ته فکر کوه دلته درې خبرې په ترتیب سره درته زه کومه اول خبره دا ده که نه چې د اغیستونکي ته څوک چې سودا اخلي دته په عربی ژبه کې وایي مشتري پښتو کې ورته مونږ ګاک وایو او د خرڅونکي ته دا څوک چې سودا خرڅوي دته په عربی ژبه کې وایي بائع خرڅونکي پښتو کې ورته مونږ دکاندار وایو صاحبه یو دکاندار دی یو ګاک دی دا کومه سودا چې اخلي یو څوک بازار ته لاړ شي چینی اوړو جامې پیزار وغیره دا سودا ده دې ته په عربی ژبه کې وایي مبیعه سودا او دا ته چې سودا واخلي او په بدل کې څه ادا کې قیمت پیسې ادا کې دې پیسو ته ویل کېږي ثمن اوس په دې آیت کې الله تعالی چې دا کومه خبره کړې ده دا په دې انداز کې شوې ده چې مؤمن دا خپل ځان او مال خرچ کوي د الله د رضا د حاصلولو لپاره نو چې مؤمن یې خرڅوي نو اغشتو والا څوک دی الله نو گویا
چې الله تعالی گاک دی اغیستون کی ذات دی او مومن خرڅون کی دی دا مومن دکاندار دی خرڅی سودا صدا سودا د ځان دی دا وجود او د مال دا مال او جان د الله د رضا لپاره خرڅی اچھا په بدل کې الله څه ورکوي الله اغیستون کی دی کنه بدل کې څه ورکوي جنت نو گویا چې مومن بایع دی خرڅون کی دی الله مشتری اغیستون کی دی د مومن دا وجود او دا مال دا مبیعه ده سودا ده او قیمت یې څه دی جنت اوس ما ته فکر کوه دنیا کې چې ته سودا اخلي که نه غرض او مقصد سودا وي که دا پیسې وي یو سړي سره 500 د 500 لوټ دی او دی بازار ته ځي نو دا 500 روپۍ د مقصد دی که د 500 روپو په بدل کې چې دی کوم څیز اخلي هغه مقصد وي دغه سودا مقصد وي پیسې مقصد نه دی زیبا نو الله تعالی د مؤمن نه د دا وجود او د مال اخلي بدل کې څه ورکوي جنت یعنی دا وجود د مؤمن او دا مال د مؤمن دا سودا ده مبیعه ده یعنی گویا چې دا مقصد دی او دا جنت دا ورلسه دی قیمت اوس ما ته فکر کوه دا یو خبره وه دویمه خبره دا قیمت اعلاوي که دا سودا اعلاوي قیمتي وي سیبه دا قیمت او دا پیسې دا قیمتي نه وي دا کوم څیز چې ته حاصلې دغه دا مقصد دا اعلاوي او قیمتي وي نو الله تعالی د مؤمن نه د دا وجود اخلي او د اعمال اخلي بدل کې څه ورکوي جنت دا جنت یې قیمت دی نو جنت ادنا دی د مؤمن دا وجود دا ځان او د اعمال دا اعلی دی د الله په دربار کې نو جنت ستانه ادنا دی سیبه ته الله ته د جنت نه زیات خوښي نو تا اخلي او جنت خرڅوي سیبه جنت په بدل کې ادا کوي دویمې خبرې ته فکر وکړه د یو سودا د قیمتي کېدو پته به مونږ ته څنګه لګي چې دا سودا قیمتي ده اعلی ده او که نه ده یا لکه د بازار کې سوداګانې خرڅېږي که نه یو څیز عام به خرڅېږي هر سړی راځي او اخلي یې سیبه په قیمت هم ارزان وي او هر سړی یې اخلي یو څیز ډېر زیات ګران وي په قیمت کې ډېر ګران وي سیبه او څوک یې اخلي وزیران شاهان باچیان اخلی سیبا نو کم سیز چې عام خرڅېږي دا قیمتي وي که کم سیز باچیان اخلي نو هغه قیمتي وي هغه چې شاهان او باچیان کم سیز اخلي هغه ډېر قیمتي وي سیبا او چې دا عام په بازارونو کې کم خرڅېږي مړوي دا خو د ګوپیانو په ریټ باندې دي سیبا په دې څوک څه کوي نو یادو ساته د مؤمن د جان او د مال خریدار څوک دی الله او الله د باچیانو باچا ذات دی معلومه دا شوه چې د مؤمن د جان او د مال دا سودا دا ډیره قیمتي ده ډیره اعلی ده ځکه خریدار یې ډیر لوی باچا دی نو دا خپل ځان او دا خپل مال دا کم مه ګڼه مړه بس دا مسلمانی څه شی دی نه ستا دا کلمه او دا ایمان چې تا ته الله در نصیب کړی دی که نه او دا مال چې تا دا ډېر قیمتي دی خو چې تی قیمتي وګڼې درېیمه خبره یو سړی دی بازار ته لاړو دکاندار نه سودا واغېستل او پیسې ورته ادا کړې قیمت یې ادا کړو سودا یې واغېسته او دی ورته یله داسې چلو که دا ګوتې دلته لږ سیټ ته کېده کاکا زه دې بازار کې داسې لږ چکر وام یو ټک کار مې دی واپس راځم نو بیا دنه دا سودا اخلمه سودا خو شوې ده که نه قیمت ادا شوې دی اوس دې لاړ شي هغه خپل کار وکړي او واپس راشي دکاندار ته وایي زما هغه غوټه راکړه او هغه ورته کومه غوټه کومه څنګه چلو دا کوم ځای کې وه وړه وه که غټه وه توره وه که سپینه وه ټال مټول کوي دا دکاندار ظالم دی که نه دی ظلم زیاتې کوي که نه اوس خبرې ته فکر کوه خریدار څوک دی الله خرڅونکي څوک دی دا مسلمان مؤمن خرڅ کړی یې څه دی خپل ځان او خپل مال او الله په بدل کې څه ادا کوي جنت قیمت یې ادا کړی دی گویا چې الله د مؤمن د دې جان او د مال په بدل کې جنت ادا کړی دی
او مؤمن دی ویل چې مؤمنه د خپل ځان او مال ما ته راکا بدل کې داسې وکړه چې جنت مې درکړی دی. الله سودا وکړه د مؤمن سره خو اغیشتې تی نه دی مال مؤمن له ورکو چې ځه مزې پې کوه دنیا کې جان یې هم ورکو وجود یې هم ورکو چې ځه څه دې خوښه یې هغه کوه خو چې کله مې زما په کار شو ضرورت راغی نو بیا به یې راکړي نو چې د زکات وخت راشي نو الله ورته وایي اوس زما ضرورت دی دی غریبانانو له ورکړه زما ضرورت نه دی زما د غریبانو بندګانو ضرورت دی دا مال خرج کا د جهاد موقع راغله الله وایي دا خپل مال د الله په لار کې خرج کا زما د رضا دپاره شابه اچھا جهاد راشي الله وایي اوزه مسلمانه د الله په لار کې جهاد وکړه استاد جي موږ سی روزي له نزو ته راته جهاد کې موږ ته سی روزه لګول ګران دي صاحبه تبلیغ کې نزو تلل خو څه کې دلته د بابا زارش نشي یا لکه 2 منټه کېلې دا 15 منټه کېلې دا خبره وره تبلیغیان غریبانان د بهر محلي نه زمونږ د مسجد ته ګشت له راشي یو میاشت راشي د هغوی مړه ستړي شي یاره دا خلک سوالونه کوي چې یا خلک یو 15 منټه کېنې دا خبره صرف واوره چې دا مونږ درته څه وایو پیسې درنه نه اخلو چې ډوډۍ درنه نه دلته هغه خبرې ته څوک نه کېني صاحبه نو دا د جهاد وخت راغی د الله په لار کې د وتو او د سر د قربانولو وخت راغی الله وایي دا وجود مې دنه اغېستی و نفس مې دنه اغېستی و بدل کې مې جنت درکړې د سودا شوې ده اوس زما د حکم وخت راغی دا خپل وجود راکا زما په لار کې خپل سر قربان کا نو مسلمان ځي نه ځي صاحبه جهاد نه کوي تبلیغ نه کوي د الله د احکاماتو دپاره نه وځي نو دا مسلمان ظالم شو که نه شو زیاتې کوي د الله سره کا نو زیاتې به نه کوي ښه هر کله چې د الله حکم راغی د پیغمبر طریقه راغله بس لبیک په پټو سترګو پې ورځه صاحبه سوچونه پکې مه کوه چې ورګه دا مې تاوان دی که دا دې ګټه ده تاوان ماوان نشته په دین کې صاحبه څه به دې تاواني د دنیا تاوان دی دنیا چا په سر یوړه او چا قبر ته یوړه دا چا نه پاتې نه ده صاحبه نو چې دلته دی بهر په دې لاره ټرک ووخي که نه د هغې نه ښه دا نه ده چې د الله په لار کې د شهیدانو په صف کې شمار شي او د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره په یو شانتي په کورسو باندې کینی ولې بهتره نه ده خدا بهتروالی وپېژنه نو الله تعالی زما استاد مال او د جان خریدار دی او زه او ته خرڅونکي نو ځان د الله په حکمونو باندې قربان که ښه ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دي یشري چې خرڅوي نفسه خپل ځان لره ابتغاء مرضات الله د الله تعالی د رضا د تلاش کولو دپاره د الله تعالی د رضا د حاصلولو دپاره والله او الله تعالی رؤوف بالعباد ډیر زیات مهربان دي په خپلو بندګانو باندې ډیر زیات مهربان دي د مال او د جان سودا شوې ده خو بیا هم دې مؤمن له ورکړي دي چې زه دنیا کې ګرځه مزې کوه صرف زما د حکمونو مطابق ژوند تېروه او زما د پیغمبر د طریقو مطابق ژوند تېروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.